الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زم د عائشہ کمال. تاسو ګورئ بازیره.com. کتونکو نن موږ د تحصیلي بریکوټ یونین کونسل کوټه کې د حافظ فضل محمود صاحب یو کچه شان کوټه کې ناست شو، کم دی چې هغوی خپل د ژوند ورځې شپې تېروي. حافظ فضل محمود صاحب چې دی دوی د شپږو میاشتو په عمر کې د څه بیمارۍ د لاسه په سترګو باندې معذوره شول او بیا د هغې نه تر اوسه پورې چې دی نو دوی د هغې سره خاص ټریټمنټ خو په ټایم کې نه و. دوی اوس هم هغه شان څه لنډ تنګ ژوند تېروي. مونږ هم راغلي یو، دو بارها مونږ لیدلي دي او د دوی سره مونږ ډېر زیات ښه انډرسټینډینګ هم دی، ګپ شپ سره هم دی. دوی قرآن مجید هم حفظ کړی دی او د دنیا ښه د کافي علمو ماهر هم دی. مونږ رالو دوی سره د دوی یو کچ شان کوټه ده، د یونین کونسل کوټه چې کوم علاقه ده د دې په روډ باندې یو مقبره ده او پای کې د چند صاحب حیثیت خلکو د کمال د وجې نه دوی ته یو وړوکی شان ځای میلاو شوی دی چې پای کې دوی خپلې ورځې شپې تېروي. مونږ دوی سره ټایم کېښودو، دوی نه تپوسونه کول چې دوی د خپل ژوند څنګه تېروي. بل لا جمع دی، په ژمي کې موږ د دوی د کوټه وکته، کوم چې دوی واشروم دی، کوم چې دوی د ژوند حالات دي. یو وړوکی شان کمره کې یو سیټ ته کټ پروت دی، ورسره بل خوا ته کټ پروت دی چې هغه بالکل د دوی د تنهایي ژوند تېروي. موږ به دوی نه پوښتنې کوو چې د دوی دلته د دومره لوی عمر څنګه تېر کړو. حفیظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر راغلی. خدای دې وبخښه. حفیظ صاحب دا راته ووایي چې موږ خو ستاسو سره د کافي ټایم نه ډېر ښه تعلق دی او کینو پاسو او زه تاسو په لاره باندې یم هم تاسو کله هوټل ته ځئ یا چېرته چې د خپل ضرورت لپاره ځئ نو زما تاسو ته کافي ټایم نه نظر دی. خو زه دا ژوند ته حیران یم چې تاسو دا دومره خپل ژوند چې دی دا په یو داسې ځای کې محدود کړی دی. نو د ستاسو دا ژوند څنګه تېرېږي او د دې نه تاسو لږ شان هم ګاه کوئ؟ نو ژوند خو جي بس تېرېږي، نو اورې تېر شو او هوټل ته روټۍ لازمه چیله او کپړې په دوبي باندې انځمه. مشکلات دي خو بس څوک الله پاک اختیار دی. نو ستاسو د مرض د بیماري چې وه دا په څومره عمر کې راغلي وه او څنګه داسې اچانک داسې دا وشوه چې تاسو په دې نه بیمار شوئ او په سترګو معذوره شوئ؟ نو هغه وخت خو ما ته یاد نه شي، ولې چې زه په زانګو کې وم که نه، پته اوس نشته چې دا څه تکلیف پرې راغلی او څه بیماري وه. به هر حال زما سترګې وچاودې، دا ملبې ترې راووتې او بس بیا زه په ارام شوم. حفیظ صاحب تاسو تعلیم څومره پورې کړی دی او یا حفظ هم تاسو کړی دی؟ دا په کوم وخت کې هم کړی دی او تاسو اوس قرآن مجید چې دی هغه ته یاد دی؟ قرآن مجید یاد دی جی، بس دغه قرآن مې حفظ کړی دی او سن 64 کې 4 کې دا ما حفظ کړی دی. ښه جي. او تاسو چې د خوراک څښاک دپاره روزانه هوټل ته ځئ، چې دپاره به ځئ نو ډېره ګرانه به وي درته؟ ډېره ګرانه جي، خو الله پاک اختیار دی او ډېر په تکلیف باندې اکثر په دې روډ باندې ګاډي ډېر ولاړي، هغې له په ډچ ورشم، ټرېلې ولاړي که نه، هغې له په ډچ باندې ورشم. خو به هر حال یو هغه ژوند دی. حفیظ صاحب ظاهر خبره ده تاسو هوټل ته ځئ، خوراک کوئ، چیز کوئ، سهار ناشته کوئ، غرمې روټۍ به خورئ او تاسو ډاکټر راشي، بیماري راشي که نه، نو داسې معاشي څه صورتحال جوړوئ؟ تاسو څوک داسې وظیفه مقرر کړې ده چې څوک څه درته کوي؟ نو وظیفه خو داسې مستقل نشته دی او البته داسې چې ته یو نیم کس الله پاک پړه کې راولي که نه، هغه مهربانه شي او زما سره څه مدد وکړي، زه په هغې خپله ګزاره کوم او تمه د چا نه ساتم بغیر د الله نه. او الله زما پروګرام په دې وجه کوي چې زه چا نه تمه نه ساتم که نه، نو زما هغه ټایم پاس کوي الله تعالی. حفیظ صاحب په دې کمره کې تاسو یوازې یئ، خدا نخواسته ایمرجنسي راشي، یو تکلیف راشي، نو څه کوئ؟ په تاسو داسې سخت راغلي دي چې یاره جي دې فکر خو زه وخوړم، د دې فکر د لاسه خو زه ډېر دغه یم، هغې وجه دا چې زه یم یا خالقه خدایه دغه دی چې دا ماله مرګ راشي که نه
او نو زمانه به څوک بهر څه خبرې شي خو چې دا به څه کېږي زمانه به چې یاره دی مړ شو که نه نو دغه تشویش ما ته د دغې تنهایۍ شته ضرور چې الله پاکه دا به څه کېږي که نه حفیظ صاحب بیماری خو یو د ژوند سره تړلې خبرې دي تاسو داسې دوايانې خورئ چې د هغې لپاره به ظاهره خبره چې سړی دوايي الي نو خامخا به میډیکل سټور والا پیسې غواړي خامخا او نو څه کوئ داسې څه ځکه دوايانې تاسو څه لپاره خورئ داسې مرضونه دي شته چې مرضونه دي دغه ذهني دوک دی او دغه د کوپړۍ څه بیماري ده بېخوابي ده دا تکلیفونه دي نو د دې لپاره زه یو فریم ګولۍ ورته وایي هغه خورم کوډیپریکف ورته وایي هغه خورم او بس دا دوايانې خورم دي نو د دغې پیسې درته هم څوک درکوي او که نه او چې دا پیسې هم الله پاک پوره کوي د مخکو ورځو کې یو 8,000 روپۍ رانه ورکې شوي دي هغه چا ایستي دي که نه دغې باندې راته لږ دوک میلاو شو یو 20 ورځې به هر حال په الله په ذات مې دا یقین دی چې الله پاک به دا هر څه پوره کوي هسې که فرض که څوک 2 لاکه ماله هم راکړي که نه خو هغه 8,000 روپو هغه دی هغې وجه دا وه چې هغې زما سره وخت شوی و که نه دغه رانه راورکې شوي دي په یخنۍ کې به تاسو ته جي د اوبو هم تکلیف وي که نه لکه یخې اوبه یا کمرې ته یخ راشي یخني هیټر نه یا اور نه د سقاوي ته جي ضرورت شي چېرته غسل که نه یا د مخ لاس وینځلو نو د سقاوي ته ځمه د چاپ ته نو څه داسې په اړه کې خبرې لرئ داسې څه الفاظ لرئ چې تاسو د چا نه کول غواړئ ځکه تاسو وایي چې وایي زه خو د چا نه تمه نه ساتم نو د حکومت نه یا داسې د غټو خلکو نه د صاحب حیثیت خلکو نه داسې تمه لرئ د هغو د داسې اپیل کول غواړئ چې تاسو سره مدد وکړي نو په څه شکل کې وکړي یاره زه اپیل کول خو نه غواړم هېڅ توقع زما نشته دا د تیر شوی سابقه وزیر اعلی چې و هغه پرویز خټک نو هغه دا خبره کړې وه ما پخپله په خبرونو کې اورېدلي 3 کاله مخکې هغه دا خبره کړې وه چې دې معذورو له به مونږ چې کوم دی نو 2,500 روپۍ د میاشتې ورکو او 1,500 روپۍ به دوله مونږ سالانه ورکو نو د هغې هم څه پته ونه لګېده بس یو سیاسي ناروا لکه بوټو چې وي روټي کپړه مکان که نه دا یو سیاسي ناروا او دغه پرویز خټک چې کوم دی نو شایع کړه یا د ضیاءالحق هغه دغه و اسلامي نظام هغه قصه وه حفیظ صاحب ډېره مننه مونږ د الله نه سوال کوو چې ستاسو د کم ژوند تېر شو او دا نور تېرېږي الله یې دا نور پر حده تېر کړي آمین ګرانو کتونکو تاسو د حفیظ صاحب خبرې واورېدې حفیظ صاحب یقینا چې ډېر زیات تنګ ژوند تېروي او دوی دپاره د تګ راتګ هوټل ته راتله او دا یقینا چې دا دوی دپاره اوس د آرام وخت یې پکار دا وه چې دې څوک یو صاحب حیثیت سړی وي چې یاره دوی سره یې په دې کومک کولی یو کس دوی لپاره خامخا پکار وي چې دولې د کپړو بندوبست کولی دولې د خوراک بندوبست کولی د چای ناشتې وغیره بندوبست یې کولی خو چونکې هغه سهولیات خو دلته کې نشته حفیظ صاحب خو وایي چې باید زه د چا نه تمه نه ساتم زما یو تمه ده هغه د الله د ذات نه ده نو مونږ خو چاته هم دا اپیل نشو کولی چې تاسو د سره هیلپ وکړئ خو بهرحال زموږ په سکرین باندې به تاسو ته نمبر راځي او هغه دوی د یو ملګري نمبر دی که څوک هم د دوی سره په څه نه څه شکل کې هیلپ کول غواړي د دوی سره مالي مرسته کول غواړي ځکه دوی څه میډیسن دي او دا ډېر ګران میډیسن دي کوم چې دا کوپریټیو کیپ دي او کوم چې دا میډیسن یوفریم دي چې دا د ټینشن او د انزایټي لپاره دي چې دوی ډېر د ډیپریشن مریض دی ورته او دوی ته انزایټي ده او یقینا چې یو سړی په سترګو معذور وي نو ورته به خامخا د ډیپریشن د انزایټي نو زما ټولو کتونکو ته او زموږ ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې کوم نمبر زموږ په سکرین باندې ښکاري نو باقاعده سره هیلپ وکړئ او هغه که په هر شکل کې د بل پروګرام پورې سره د پوره پروډکشن ټیم راکړي د لوی الله په امان